ډاکټر صاحب تاسو دوباره گرفتار شوي. نو بس دا راځي ان شاء الله ټول کیسونه فیس کوو. دا ټول بې بنیاده او غیر قانوني غیر عیني کیسونه دي او زمونږ د عدلیې نه دا تمه وه چې هغه په انصاف فیصلې کوي. خو بهرحال چونکې چې کوم ځای ته سړی ځي هغه ټول دا خبره کوي چې په مونږ باندې د بره نه پریشر دی. نو ما خیال په پاکستان کې یو نوی نظام شروع کېږي چې څوک هم غلط کار کوي، غیر قانوني کوي، غیر عیني کوي، هغه به هم دا باندې کوي چې بره نه پریشر دی. نو دا یو نوی سیستم متعارف شو پاکستان کې او انشاءالله خان صاحب سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو او انشاءالله د خان صاحب سپایان یو او تر مرګه پورې به د خان صاحب سره ولاړ یو. انشاءالله دا هتکړۍ او دا جیلونه او دا کسټډي انشاءالله زمونږ حوصلې نشي متزلزل کولی او زمونږ حوصلې د مخکې نه هم بلندې دي چې زمونږ خان صاحب په جیل کې دی. زمونږ په جیل کې هغه خبره چې هېڅ قسم مونږ ته څه دغه نشته. مخکې هم 2 پیره جیل ته تللي وو، په هغې کې زمونږ باقاعده ضمانتونه شوي دي، باقاعده زمونږ دغه شوی دی انشاءالله او بیا به هم جیل ته ځو، بیا به هم ځو چې څومره کیسونه دي په مونږ باندې، څونه بې بنیاد کیسونه دا به ټول پیس کوو انشاءالله. په هغې به سټینډ اخلو، هغه به پیس کوو انشاءالله. په عدالتونو په ذریعه باندې به دا ټول غلط ثابتوو. مهرباني.